قسم دې داسې غم ډېرې زورولې یما. تاسو به څنګه معلوموئ چې یو کس باندې جنات دي یا جادو دی او که بیا په هغه باندې تاسو ته معلومه شي چې په ده باندې جنات دي یا جادو دی، نو تاسو به هغه له څنګه تعویض جوړوئ؟ یو خو دا ده، موږ به په دې اړخ باندې نن گفتگو وي. بل دا ده چې تاسو به دا څنګه پیژنئ؟ بعضې کسان د هغې وایي چې موږ دا نه پیژنو چې دا اتشي چال دی، چې دا اتشي چال دی، نه هغې بادي چال پیژني، نه هغې خاکي چال پیژني، نه هغې آبي چال پیژني، نه اتشي چال پیژني. او بیا که دا هم پیژني نو چې دا څه سله کرامت کېږي نو په هغې نه پوهېږي. یو په دې کې دوه قسمه دي، یو دی مثلث نقش او یو ته ویلی کېږي مربي نقش. صحیح شو؟ اوس دا اتشي دی خو په اتشي کې معکوس دی، دا بادي دی خو دا خالی بادي نه دی، دا معکوس دی. دا آبي دی خو دا خالی آبي نه دی، دا معکوس دی. دا خاکي دی خو دا معکوس دی. نو دا به تاسو څنګه پیژنئ؟ نو په دې متعلق به موږ انشاءالله تاسو ته خبرې کوو، انشاءالله په هغې نه به تاسو زده کړه کوئ. او بل دا ده چې تاسو ته پته ولګي چې په دې کس باندې جادو څنګه دی، تاسو به څنګه معلوموئ دې کس باندې؟ د دې مختلف اړخونه دي، د دې مختلف طریقې دي، څوک یو شان ته کې، څوک بل شان ته کې، خو استعمالیږي پکې کم شی زیات، هغه به انشاءالله تاسو ته ښیم. دې ته ویلی کېږي، دې ته بل ویلی کېږي علم العدد. علم العدد تاسو ته به څنګه پته لګي چې علم العدد څه ته ویلی کېږي، دا څه شی دی؟ نو دا به تاسو څنګه پیژنئ؟ په دې باره کې به انشاءالله زه تاسو ته نن خبرې کوم. خو اصل شی چې دی دا پیژندل دي، نه بیا دا نقوش ډکول دي، نو دا به تاسو څنګه معلوموئ؟ د دې متعلق نښه شیزونه دي انشاءالله، دا چې تاسو کله یاد کړئ تاسو ته بیا اسانه شي. بل دا ده چې اینې دا خالي اتشي دی، دا خالی بادي دی، دا خالی آبي دی، او دا خاکی دی، او دا نقش چې دی دا مثلث دی. دا نقش چې دا ټول مثلث نقوش د هغې متعلق کم نهه شیزونه چې دي هغه موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښیو. انشاءالله تاسو بیا به خپله پته ولګي چې د جادو پیژندل څنګه دي، د جناتو پیژندل څنګه دي، هغې له بیا نقوش ډکول څنګه دي، او هغې له بیا اتشي او بادي او حاکي او دا اتشي معکوس، اتشي بادي معکوس، دا ټول پیژندل څنګه دي. نو هغې له کوم نښه شیزونه چې دي هغه دا دي موږ تاسو ته ښیو. دا به انشاءالله چې موږ تاسو زده کړو انشاءالله، بس بیا به تاسو عاملینو ته خپل اسانه شي انشاءالله. هغې کې اولنی دی ایقاغ. صحیح شو؟ ایقاغ اولنی به کې څه شی دی؟ ایقاع. دویم دی بکر. صحیح شو؟ نمبر 3 دی جلش. جلش. څلورم دی دمت. پنځم دی حنف. څه چې حنف، نون ثا حنف. شپږم دی وسخ. نقطې والا خاخه. اووم دی زعز. شي زعز. صحیح شو؟ او اتم دی په هغې کې حفظ. اتم ټیک شو؟ اتم دی حفظ. او نهم دی په هغې کې طا صاد ظا. صحیح شو؟ طا صاد. اوس په مونږ دلته خیال کوو، دا پیژندل ګوره دا لږ سختې معمولي دي، ته بل خیال کوئ. دا ایک چې دی دا ایک، نو دا عدد یاد ساتئ. د دې ایک عدد چې دی دا یاد ساتئ، دا ذهن کې کېدی. د دې ایک ته به داسې وي چې د دې ایک عدد الف هم دی، د دې ایک عدد یا هم دا، د دې ایک عدد قاف هم دی، د دې ایک عدد چې دی غین هم دی. خو خالي دونه به خیال کوئ چې اولنی تاسو به شمار چې دی او حساب به د دې ځای نه لګوئ.
مثلا دا الف دی نو خیال وکړه دا ایک عدد د دې الف دی خو تاسو به خیال وکړئ که د دې الف نه چېرته دې خواته نور کوم ټکي نو د هغې په ځای به خالي صفر لګوئ نور څه شی به نه لګوئ ایک عدد به د دې الف ولګوئ که د دې الف نه دې خوا ټکي خو شته دی نه خو که بیا وو نو د هغې په ځای به خالي تاسو صفر لګوئ لکه مثلا زه تاسو ته ښیم د دې ایک د الف عدد چې دی دا ایک دی ولې ایک دی ځکه چې الف نه دی خواته نور څه ټکي نشته دی بس خالي د دې ایک عدد چې دی دا دلته مونږ الف د دې ایک عدد چې دی د دې الف عدد چې دی مونږ ایک ولګو صحیح شو بیا الف نه خو الف بس خو لاړه ایک عدد څو نو دلته صفر پاتې شو که نه صحیح شو نو اوس به تاسو مونږ خیال وکړو د دې ایک عدد یا هم وه که نه ما تاسو وایي چې دا ټول ایک عدد په قاف هم ساتئ دا ایک عدد په غین هم ساتئ نو اوس دلته ایک واچوه د یا په ځای څه شي د یا په ځای ایک واچوه ایک دې واچوه د یا په ځای اوس دلته خیال وکړه د یا نه پس چې کوم دی الف و الف ختم شوی صفر پاتې شوی نو اوس په خالي مونږ دلته صفر ولګو نو د یا عدد جوړ شو 10